أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله ولا تلاچده لا إله نشتده حسك معبود إلا هو سوا دهغنا الحي ہمیشہ ژوندی دے القیوم نگرانی کون کے ټولو کارونو. آیت مبارکتا آیت الکرسی ویل کیږي. قرآن کریم کې لکه څنګه د سورتونو خپل نومونه دي، دارنګه بعضی آیتونه داسې دي چې هغه نومونه مشهور دي. د یو آیت په نوم باندې مشهورېدل دا د دې آیت په عظمت او د فضیلت باندې دلالت کوي. لکه قرآن کریم کې یو آیت آیت الوضو ویل کیږي، د اودس آیت چې دا شپږمه سپاره کې را روان دی. نو پای کې د اودس فرایض بیان شوي دي. آیت المداینه په دې سپاره کې د سوره بقره اخره کې را روان دی. آیت مداینه ځکه وی چې پای کې یو بل ته دین ورکولو، د قرض ورکولو او د نیټې ورکولو بیان دی. آیت آیت المداینه وی. دی آیت مبارکه ته آیت الکرسی ویل کیږي. په دې کې لفظ د الکرسی راغلی دی، کرسیه السماوات والارض. دا د وجنا ټول سورت ته آیت الکرسی ویل کیږي. د دې آیت مبارکه په قرآن کریم کې الله تعالی یو لوی شان ورکړی دی. دا آیت مبارکه د شپې نازل شو، او چې څنګه نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو، وی دا ولیکه او هغه ولیکو. ابن عباس رضی الله عنہ فرمائی اشرف آیت فی القرآن آیت الکرسی. قرآن کریم په آیاتونو کې لوی شرف والا آیت چې دی نغه آیت الکرسی دی. تفسیر قرطبی لیکلی دی سیدت آی القرآن و اعظم آیتنا. د قرآن کریم د آیتونو سردار آیت او لوی آیت چې نغه آیت الکرسی دی. مسلم شریف کے روایت تے انس رضی اللہ عنہ فرمائی ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی. قرآن کریم کے لوی آیت چې دی نغه آیت الکرسی دی. د لویوالي نه مراد دا نه چې ګنې الفاظ او حروف پکې ډیر دي. د الفاظ او د حروف په اعتبار سره د آیت الکرسی نه لوی آیت شته دی چې هغه دې سورت مبارکه په آخره کې 282 نمبر آیت دی. هغه د تلاوت او د حروف او د الفاظو په اعتبار سره دینم زیات اوږد دی. دلته چې
دی حدیث کې اعظم ویل شوی دی، نو دا د مرتبه او د فضیلت په اعتبار سره چې دا آیت مبارکه د فضیلت په اعتبار سره اوچت آیت دی. دوجن علی رضی اللہ عنہ فرمائی لو تعلمون ما فیها، که تاسو ته معلومه شي چې په دې آیت کې څومره خبرې الله تعالی ښودي دي، طاقت او برکات انوارات ښودي دي، لما ترکتموها علی حال، دا به تاسو چرې بیا پرې نه ځئ، هر حال کې به تاسو وایئ. او بیا وفرمیل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اعطیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش، آیت الکرسی ماته د الله تعالی د عرش د لاندې چې کومه خزانه ده، دا آیت ماته د ای خزانې نه راکړی شوی دی. او لم یؤتها نبی قبلی، زمانه مخکې بل نبی ته دا آیت مبارکه نه دی ورکړی شوی. د دې آیت مبارکه د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د الله تعالی د عرش د لاندې چې کومه خزانه اینه مال خاص طور باندې تحفه راکړی شوې ده. او دا آیت مبارکه د قرآن کریم د 3 حصې برابر دی، چې قرآن کریم 3 حصې کې نو یوه حصه یوازې د آیت مبارکه دی. تفسیر قرطبی لیکلی دی وی په دې آیت مبارکه کې 50 کلمې دي، او په هر یو کلمه کې الله تعالی 50 برکتونه یې ښودي دي. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ما من سماء ولا ارض ولا سهل ولا جبل اعظم من آیت الکرسی، په اسمان کې اسمان او نظمکه او نه نرم ځای نه وچ ځای او نه یو غر د آیت الکرسی نه لوی نشته دی. یعنی په کائنات کې د آیت الکرسی نه لوی عظمت والا سی نه اسمان دی او نه ځمکه ده او نه غر دی نه یو بل ځای دی. ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی من قرأ حامیم المؤمن، وی چې چا په 40مه سپاره کې سورې مومن چې دی، د سورې مومن لومبني 3 آیتونه حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر چې دی وی، او ورپسې آیت الکرسی وی، او دی د سحر په ټیم کې وی. نو چې چا د سحر په ټیم کې دا وی تر ماښامه پورې به حفاظت کیږي، او چې چا ماښام ټیم کې وی کې تر سحر پورې به د حفاظت کیږي. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې یا ابا المنذر، ابو المنذر د ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کنیت تے، وی اے ابو منذرہ اتدری، آتا ته معلومه ده چې ایو آیت من کتاب الله معک اعظم، دا تاسو چې د قرآن کریم کومه حصه ده او څومره آیتونه او سورتونه تا ته یاد دي، نو تا ته دا پته شته چې په دې ټولو آیتونو کې لوی آیت کم یو دی؟ نو ما یې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ښه پوهیږي. نو
نبی علیہ السلام بیا داسې ووی چې ای ابی ابن کعب دا تا سره چې کوم قرآن دی نو په دې کې لوی آیت تا ته نه دی معلومو چې ما بیا دا خبره وکړه نو ما ورته ووی چې یي الله لا اله الا هو الحي القیوم. نو نبی علیہ السلام زما په دې سینه باندې ماله ګزار راکو فضرب فی صدری زه په دې سینه باندې ولمه ماته وی مبارک شه لیهنک العلم یا ابا المنذر ای ابو منذر الله تعالی علم درکړی دی چې تا په ټول قرآن کریم کې لوی آیت تا وپېژندو چې آیت الکرسی دا لوی آیت دی. ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې چا آیت الکرسی د هر مون نفس ولستو من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلات د هر منځ پسې فوراً چې انسان آیت الکرسی وي. نبی علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی بر د روح په خپله باندې اخلي. کان الذي يتولى قبض روح ذو الجلال والاکرام الله جل شانه بر داسې انسان بیا روح اخلي. وکان کمن قاتل مع انبیاء الله حتی استشهد او دې داسې دی چې گویا کې دې نبی سره یوځای شو ملګری شو او کافرانو خلاف جهاد وکړو گویا کې شهید شو. د آیت الکرسی د مون نه پس د لوستلو دا اجر دی. او بل روایت کې داسې دی علی رضی الله عنه فرمایي سمعت نبیکم وی ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دی وهو علی اعواد المنبر وی نبی علیہ السلام د منبر د پاس تشریف فرماو چې دا یو فرمایلو صحابه کرام رضی الله عنهم بعض اوقاتو چې حدیث بیانو خبره بیانوله نو د هغې هغه نقشه به هم بیانوله چې نبی علیه السلام دې وخت کې داسې و نبی علیه السلام دې وخت کې داسې و. مقصد دې دا و چې ما ته دا خبره ښه یاده ده چې ما ته کیفیت هم یاد دی چې نبی علیه السلام په کم کیفیت کې و. نو علی رضی الله عنه چې نبی علیه السلام د منبر د پاسه تشریف فرماو او ما ترې نه واورېدل من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلات چا چې آیت الکرسی د هر مونځ پسې ولوستو نو لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت جنت تتلو کې صرف او صرف مرګ حائل دی. یعنی به دی جنتی دی خو لا تلی ځکه نه چې مرګ والله نه دی راغلی. نو مقصد د حدیث ده چې څنګه وله مرګ راشي نو فوراً به دی جنت ته ځي. او بیا وفرمیل ولا یواظب علیها الا صدیق او عابد په دې به همیشوالی مداومت نه کي مګر رښتینی انسان به کي چې کوم انسان صدیق مرتبه کې وي او په آیت الکرسی باندې مداومت کی همیشوالی به کی. ومن قرأها اذا اخذ مضجعه یو انسان چې په بستر باندې سم لاستو او په دغه وخت کې د آیت مبارکه ولوستو نو آمنه الله علی نفسه الله تعالی به دې لوستونکي ته حفاظت ورکي او امن به ورته ورکي دی او په امن و امان کې وي. او صرف دته نه وجاریه د ګاونډي ته به ورکوي جاریه در ګاونډي ته به الله تعالی حفاظت ورکي. او بیا فرمایل والابیات حوله څومره کورونه چې غیر چاپیر یې دنه هغه ټولو کورونو ته الله تعالی امن ورکي حفاظت ورکي صرف د دې آیت مبارکه د لوستو د وجې نه.
د دې وجې نه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه به چې کور ته راغی، لومبی به د کور په څلورو طرفونو ته څلورو ګوټونو کې به د آیت مبارکه ولوستو. آیت الکرسی به د خپل کور په هر ګوټ کې لوستو، او مقصد به دا و چې زما په کور کې کم اثرات دي، کم هغه د شیطانانو د جناتو کم یره وي چې دا زما د کور نه وځي. نو آیت الکرسی لوستو سره انسان د شیطان او د جناتو نه حفاظت کیږي. بخاری کې روایت ده، ابو هريره رضی الله عنه چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صدقې کجوري وي، د صدقۃ الفطر را جمع شوي وي، نو د هغې نګهباني دله ورکړې وه. د شپې څوکیداري کوله، دې کې یو انسان راغی او هغه د هغې نه هغه کجورې وړې، ده راټینګ کړو، دا څه کې هلکه؟ هغه وایي جی غریب یم او بال بچه دار یم او کور مې ګزاره نه کیږي. ډېر ژړا او فریاد یې وکړو. د هغه د ژړا او د فریاد نه ابو هريره رضی الله تعالی عنه متاثره شو، دی یې پرېښودو. هغه وایي جی بیا به نه راځم. سحر چې دی راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې لا خبر نه ده کړی. نبی علیہ السلام یې لکه ما فعل اسیرک، بیګا د هغه قیدي څه چل وکړو تا سره، چې تا رانیسلو قید کړی دی، نو هغه څه چلو شو؟ نو ده ورته ووایي چې دغه شانتې راغلی و، خو هغه ژړا او فریاد ډېر وکړو، نو ما دې وجې نه پرېښودو. نبی علیه السلام یې دی دروغجن دی، خو راځي به بیا. نو ابو هريره رضی الله عنه وایي زه پوه شوم چې راځي خو به خامخا، ځکه نبی علیه السلام وایي. نو شپې له ورته نور هم ویښ ناست ومه، نو بیا هغه شانتې راغی او کجورې یې وړې، نو بیا راټینګ کړو چې دروغجنه بېګار ویلو چې بیا به نه راځم، او بیا رالی. هغه د هغې نه هم زیات ژړا فریاد وکړو، او بیا بلکل نه راځم. ما وی بیا پرېښودو. سحر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته بیګا هغه قیدي سر څه چلو شو؟ بیا نجیم دکه شان خبره وه، هغه بیا ډېر فریاد وکړو، نو ما پرېښودو. نبی علیہ السلام دروغجن دی، خو ګوره بیا به راځي. مې چې نن شپه خو بیا به راځي. نو بیا په درېیمه شپه باندې راغی، او ما ډېر کلک راټینګ کړو، پرېښوده مې نه. هغه راته ووایي چې دغه شان چل دی. وی راته وی چې زه درته د یو خیر خبره ښیم، او ما پرې زه په هغې په بدله کې. صحابه کرام رضی الله عنهم د خیر ډېر حرصناک وو، چې د علم خبرې، د خیر خبرې موږ ته معلومې شي. وی څه خبره کې؟ وی خبره دا ده چې کله ته د شپې په بستره باندې څملې، نو آیت الکرسی وایه، نو شیطان نه به محفوظ وي او جناتو نه به محفوظ وي. مې چې دا خو ډېره قیمتي خبره وکړه. بیا ما پرېښودو. سحر نبی علیه الصلاة والسلام بیا تپوس وکړو بیګا قیدي سره څه چلو شو؟ مې چې دغه شان چلو شو. هغه راته یو ډېر ښکلي کلمات وښودل. وي څه؟ ما ورته چې دغه شان راځي چې آیت الکرسي وایه په بستره باندې، نو ستا حفاظت به کېږي د شیطان او د جناتو نه. نبی علیه الصلاة والسلام خبرې خو رښتینې کړې ده، خو دی دروغجن و. او بیا یې راته وایي چې ای ابو هریره، تا ته څه پته ولګېده چې دا 3 شپې دا کم انسان راته دا څوک و؟ انسان په شکل کې نجیب پېژنده خو مې نه. وی دا خو شیطان و چې دغه شکل کې راته و، ستا نه یې غلا کوله.
نو هغه شیطان په خپلم د خپل ځان د حفاظت نه یو ښکلی عمل هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ښودلی چې په دې سره به ستا حفاظت کیږي. نن دا څومره مسایل دي، پریشانې دي، خلک یریږي په کورونو کې یو بار. آیت الکرسی هغه تلوار او هغه هتیار دی چې په دې سره د انسان حفاظت کیږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیر را روانو نو دا شیطان له مخې له ورغی او عمر فاروق رضی الله عنه سره مقابله وکړه. عمر رضی الله عنه دې راوغورځو او د پاسه پې کېناستو. ورته ویې لکه تاسو خو ستا د لاسونه خو دونه نري نري دي، دومره کمزوري، تاسو ټول دغه شان کمزوري یې که نه ته پکې کمزوري؟ هغه ویې نه زه خو ښه طاقتور یم، خو تا ما سره دوکه وکړه، بیا مقابله راکه. عمر رضی الله عنه بیا اوچت کو بیا یې راوغورځو. نه هغه راته ویوي چې ته خو آیت الکرسی خو نه لولې روزانه؟ ما ورته چې لولم که نه؟ وی چې د آیت الکرسی د وجې نه زه کمزوري شم او ته راباندې طاقتور شوې. څوک چې آیت الکرسی وي نو شیطان به دغه نه کمزوري کیږي به. او بیا شیطان ورته وایي چې کم کور کې آیت الکرسی لوستل کیږي دا کور نه شیطان داسې تختی او داسې هوا ترې خیږي او منډې وهي لکه څنګه چې د خر نه هغه هوا وځي او هغه منډې وهي. نو دا روایت په دوو طریقو سره راغلی دی چې عمر رضی الله عنه صرف د آیت الکرسی په طاقت به شیطان راغورځولی دی. که په دې څوک اشکال وکړي په دې باندې او په دې مخکني روایت باندې چېرې شیطان چې کله ابو هريره رضی الله عنه راټینګ کو نو آیا دغه نه خلاصېدی نه شو چې انسان اخلاص کې دغه لاس نه وځي؟ نه، کله چې یو جن چې دی یا شیطان چې دی انساني شکل اختیار کی یا بل شکل اختیار کی نو دی دونه فوراً بل شکل نشي اختیارولی. او بیا صحابي له الله تعالی قوت او طاقت ورکړ نو هغه راټینګ کړی دی. نو باوجود د دې چې هغه شکلونه بدلولی شي لیکن دې ټایم کې نشو بدلولی. د دې وجې نه انسان چې بیت الخلا ته ځي او ابو داود شریف کې روایت دی بسم الله وی او بیا ورپسې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نو دې د شیطان د نظر نه پناه شي، یعنی شیطان بیا دې نشي لیدی. او دې بسم الله کې دې کلمه کې دومره طاقت دی چې شیطان له الله تعالی ډېر طاقت ورکړی دی، لیکن د دې کلماتو له برکته شیطان دې انسان ته نشي کتی. ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي چې الله تعالی موسی علیه السلام ته ووایي چې من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة اعطیته ثواب الانبیاء. چې چا آیت الکرسی د مون نه پس ولوسته وی هغه له به دومره ثواب ورکوم څومره ثواب چې زه انبیاء کرام علیهم السلام ته ورکوم. مطلب دا دی چې پیغمبر یو عمل وکړي هغه له الله تعالی څونه اجر ورکړي نو دومره اجر زه د آیت الکرسی لوستونکي ته ورکوم. نو بېکالي وي چې دا آیت الکرسی په تورات شریف کې وه او په تورات کې ردین ولیت الله وه. ولیت الله ولی نږدې ته وي، قریب ته د الله تعالی نږدې آیتو. نو بکالي وي چې دا په د دې معنا یا د آیت مبارکه په تورات شریف کې مو د هغې
ولیت الله او داغی لستونکي ته تفسیر قرطبي دا قول لا نقل کړی دی چې د هغې لوستونکي هم د الله تعالی ولی رابللی کیږي. او قرطبي لیکلی دی چې کم انسان آیت الکرسی وی په اسمانونو کې دا انسان د عزیز په نوم باندې رابلل کیږي. عزیز ویل کیږي زورور ته او طاقتور ته. ظاهره خبره کم انسان آیت الکرسی ډیره وی دل الله تعالی طاقت ورکی، قوت ورته الله تعالی ورکی. نو دې په اسمانونو کې د عزیز په نوم باندې رابلل کیږي. آیت الکرسی د هر مونځ پسې تر آینده مونځ پورې که انسان له مرګ راشي نو دی به جنتی وي. چې انسان د هر مونځ پسې دا وایي، ځکه چې هر مونځ پسې وی نو مر خو بس هم یو ټیم به راځي او د دوه مونځونو منځ کې به راځي، نو دا انسان جنتی رابلل کیږي. نو آیت الکرسی په ظاهره کې وړوکی آیت دی، لیکن الله تعالی پکې قوت او طاقت او برکات او فضل دومره ښودي دي چې د انسان دپاره کافي کیږي. د آیت مبارکه کې اصل کې اسم اعظم دی. اسم اعظم د الله تعالی لوی نوم ته وي. د الله تعالی ټول نومونه لوی دي، خو دې بعضې کې الله تعالی ډېر زیات قوت او طاقت یې ښودی دی. اسم اعظم په تلاش کې هر څوک ګرځي. دې آیت مبارکه کې الله تعالی اسم اعظم ایښودی دی، ځکه چې دې کې الحی القیوم راغلی دی. او الحی القیوم دا په تورات کې احیا اشراحیه په لفظ احیا اشراحیه الفاظو، عربی کې الحی القیوم. نو دا اسم اعظم دی الحی القیوم، چې په دې سره کومه دعا وکړي شي دعا الله تعالی قبلي. نو دې آیت مبارکه کې فرمایي الله لا اله الا هو الحی القیوم. اصل کې د کافرانو مشرکانو د بت پرستو یو نظریه وه، چا وی مونږ به پلانکې خلاصي، چا وی مونږ به پلانکې خلاصي، چا به د بوتانو بندګي کوله، وی د دې دا بندګي به مونږه سبا قیامت کې خلاصیږو که چېرې ونیسلی شو. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، وی مونږ په دې سره خلاصیږو به. نو آیت مبارکه کې توحید بیان شو چې خلاصونکي ذات صرف او صرف د الله تعالی ذات دی او د الله نه ما سوا بل څوک تا نشي خلاصولی. نن فضایل بیان شو، انشاءالله د آیت تفسیر به که هیري هغه سبا کې هیري کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. لا اکراه زبردستی نشته دی فی الدین د دین په قبلولو کې. قد تبین الرشد یقینا واضح شوی دی هدایت من الغی د گمراهینا. فمن یکفر پس څوک چې انکار وکړي بالطاغوت په گمراه کوونکي سره او یؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی
فقد استمسک پس یقینا د منګولې اولګولې بالعروة الوثقا پکړې مضبوطی باندې لن انفصام لها چې نشته دی ماتېدل د دې دپاره والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکی دی پوه دی. مخکې رکوع کې د الله تعالی د توحید بیانو او د نبی علیه السلام د رسالتو د دویمې سپارې اخرني آیت کې وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے نبی علیہ السلام ته د پیغمبرانو نه یې. دې کې اثبات د رسالتو چې نبی علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر دی. بیا راغی الله لا اله الا هو الحي القیوم. دې کې د الله تعالی د توحید او د یووالي بیانو او دا دواړه خبرې د اسلام په اصولو کې دي چې توحید منل او د رسالت اقرار کولو. نو په دې آیت مبارکه کې د اسلام بیان کی چې اسلام چې د هغې بنیاد توحید او د نبی علیه السلام رسالت دی. نو دا دواړه خبرې واضحه شوې. د الله تعالی توحید هم واضحه شو په دلایلو سره، په عقلیو سره، په نقلیو سره. قرآن کریم د الله تعالی توحید په مثالونو سره بیان کړی دی، په دلایلو سره بیان کړی دی، په عقلی چې فلا سیز ته وګورئ، فلا ته وګورئ. په دې اسمانونو او ځمکه کې که چېرې دویم خدای وی نو خامخا دا نظام به خراب شوی و. تر اوسه پورې نظام لا خراب نه دی. د دې مطلب دا چې الله تعالی وحده لا شریک یو ذات دی. د کم کور چې دوه کسان مشرې دا کور څه حالي، هلته امن و امان یو سوی بلبل سوی. نو که کائنات کې دویم ذات وي نو کائنات به داشان برقرار نو. نو دا دلایل عقلیه قرآن کریم بیان کړو. دارنګې دلایل نقلیه هم بیان کړي دي چې تاسو سره په دې خبره څه دلیل شته؟ یا الله تعالی ویلي چې ته په یو کتاب کې یو پیغمبر دا خبره کړې ده چې الله تعالی سره بل ملګری څوک شریک شته دی؟ د نبی علیه السلام رسالت هم په مختلفو طریقو سره واضح شو. قرآن دې آیت مبارکه کې بیان کی چې اسلام مکمل واضح شو، گمراهی واضح شو، هدایت واضح شو، څه اشتباه او څه ابهام نه پاتې. د دې نه پس د هر انسان خپله خوښه ده، هدایت قبلول غواړي او که گمراهی قبلول غواړي. په چا باندې زبردستی او زور نشته چې ته به خامخا هدایت به قبلې. د توري په زور باندې او په ګن پوینټ باندې او په بل یو طریقې سره به موږ هغه باندې زور او زبردستی نه کو. ها ترغیب او افهام او تفهیم کولی شو، هغه به موږ پویه کو، د هغه د فایدې خبره به هغه ته کو. لیکن که چېرې هغه په خپل اختیار سره نه مني نو هغه به مجبوره کونه دې ته چې خامخا به دا کلمه وي او خامخا به اسلام ته راځي. قرآن کریم بل ځای کې قل الحق، حق واضح شوی دی. فمن شاء فلیؤمن، قل جاء الحق، حق راغی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دا هر چا خپله خوښه ده، که ایمان نه وړي او که کفر او
انکار کی. الله تعالی هر څه واضح کړي دي. آیت مبارکه په یو خاص موقع باندې نازل شو. په مدینه منوره کې یو انصاري صحابي دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. دا د بنو سالم بن عوف نه و. د ده 2 زامن او دواړه نصرانی وو. د حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل طرف نه کوشش وکړو چې زما دا دواړه زامن ایمان نوړي، لیکن هغوی ونه منله. نو دی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی چې جی الا استکرهوهما، آیا زه په دې دواړو باندې زور او زبردستی وکم؟ آیا دواړه مجبوره کم چې یا خو ایمان روړې کنی نو دمکې ورکوم چې دا به وکم او دا به وکم او دا به وکم. دغه چې فإنهما قد ابیا الا النصرانیه، هغوی خو صرف عیسایت مني، نصرانیت مني، نور اسلام هغوی نه مني. نو الله جل شانو د آیت مبارکه نازل کو چې نه، د اسلام ته په داخلولو کې، په راوستو کې او په چا باندې زبردستی او زور به نه کوې. ځکه چې د ایمان او د اسلام تعلق زړه سره دی. ته به د زړه نه تصدیق کوې چې الله تعالی یو دی او نبی علیہ السلام د الله تعالی رسول دی. د زړه نه به تصدیق کوې، ځکه چې د زړه تصدیق دیني او په خوله ډېر اقرار وکړې چې او منم، په خوله باندې ووایې چې الله یو دی او پیغمبر علیه السلام د الله تعالی رسول دی او قرآن برحق کتاب دی، لیکن پړه کې ستا د دې خبرې ګواهي نشته، نو مسلمان او مؤمن نه یې. منافقان هم دغه کار کو. په خوله خو هغوی ګواهي کوله، په خوله یې خو وایي چې نبی علیه السلام د الله رسول دی او د زړه نه یې نه منله. قرآن کریم هغوی ته کافران ووایي او دا خو یې د کافرانو هم بدتر خلق شو. نو د ایمان تعلق اصل کې زړه سره دی او په زړه باندې رچا زور او زبردستی چلیږي نه. دا زړه د انسان په خپل اختیار کې دی. بل انسان ته دې پته لګي نه چې د پړه کې دې وخت کې څه دي. دا دی چې په خوله باندې څه وایي، آیا زړه دې خبرې تصدیق او ګواهي کي او که نه کي. نو که ته په یو انسان باندې توره کیږي او هغه باندې زبردستی وکړي، هغه په خوله باندې کلمه د اخلاص ووایي، یعنې کلمه طیبه ووایي، لیکن د هغه په زړه کې دا کلمه نشته، نو مؤمن نه دی. نو په ظاهره کې نفري خو نه دي سوا کولو، ګیدرنګ خو نه دی که نه چې خلک ډېر شي، یعنې دا خو نه چې د اسلام مردم شماري به مونږ کوو چې مسلمانان څونه ډېر دي. نو دا خو نه چې مونږ خامخا نفري سوا کو، ګنتي سوا کو. اسلام خو اصل کې د زړه نه ګواهي کول او د زړه نه تصدیق کول او زړه ستا په اختیار کې نه دی. نو د زبردستۍ فایده څه شوه؟ اصل خو د ایمان او د اسلام فایده دا چې د انسان آخرت بچ شي، د آخرت د تاوان نه بچ شي او پای به انسان بچ کی په ایمان سره چې د زړه نه اقرار وکړي، تصدیق وکړي او اړې ستا په اختیار کې نه دی. نو که ته په دې ظاهري قالب او جسم باندې هر څومره زبردستي وکړي او په خوله باندې سهار او ماښام کلمه وي، خو لیکن زړه کې نشته، نو مؤمن نه دی. د الله تعالی په نزد دا مؤمن نه دی. او په ظاهر کې د مؤمنی که نه څه پې کوي بیا. نو قرآن کریم بیان وکړو
چې اسلام ته په داخلولو کې چا باندې زبردستی او زور نشته دی. دا د خپل زړه مرضي ده د هر چا، چې مني نو به مني، چې نه مني نو نه مني. چې نه مني هغه ته به ته هر څه ووایې، لیکن هغه یې نه مني، لکه ابوجهل دې نه منله. دا خو نه چې ابوجهل ته څه ابهام و د نبي علیه السلام په صداقت کې، یا د اسلام په صداقت کې څه ابهام او څه شبهه ورته نه وه. په څو موقعو په خپله دې اقرار کړی دی چې موږ یې منو چې دا حق پیغمبر دی، ټیک دی، صحیح دی، رښا وي، لیکن خبره د سردارۍ او د مشرۍ ده. نو اسلام ته راوستو کې په داخلولو کې په چا باندې زور او زبردستی نشته دی، ځکه چې اسلام الله تعالی مکمل واضحه کړی دی. کفر هم واضحه دی او گمراهی هم واضحه ده او ایمان او اسلام هم واضحه دی په دلایلو سره. لا اکراه، اکراه زبردستی کولو، جبر کولو. اکراه د کرهن نه دی. کرهن اصل کې هغه بوج او مشقت ته وي، چې پتا باندې څوک په زوره باندې واچي او ستا زړه نه غواړي چې تی اوچت کړمه، چې تا باندې څوک په زوره لاګو کي او وایي چې در باندې او تی نه غواړي، دې ته اکراه او کرهن وي. یو دین چې ستا زړه نه غواړي چې زه قبول کړمه او تا باندې څوک په زوره باندې واچي، نو دا خبره په اسلام کې نشته. په نور مذاهبو کې کوي نو ای به، لیکن اسلام کې دې خبرو گنجایش نشته دی. دا خبر دی اسلام کې دا شته نه سره. نو فی الدین، د دین په قبلولو کې، یعنی دین ته راوستو کې او دین ته داخلولو کې په چا باندې زور او زبردستی نشته دی. قرآن کریم شروع د دې خبرې نه وکړه. اسلام ته راوستو کې او داخلولو کې اصل زبردستی شنه ته ترغیب او ترغیب دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال د مکی مکرمه دا جن په دې خبره گواه دی. اسلام کې زبردستی کم ده. نبی علیہ السلام تنی تنها یوازې دی او پورا مکه مکرمه مقابله کې ده. نبی علیہ السلام چا پسې په مکه مکرمه کې کم لوړ راغسته دی، کم تورې چا پسې راغسته را. نبی علیہ السلام کم داسې یو هتیار استعمال کړی دی چې خلکو د ایمان روړی کني داسې کومه. نو کچیر نبی علیہ السلام آیا په دې 13 سال کې څه کړي دي؟ آیا دا د نبی علیہ السلام دا ملګري چې سیوا کېده روزنه په څه خبره سیوا شوي دی؟ آیا نبی علیہ السلام چاته د مال لالچ ورکړی دی؟ نو مال نبی علیہ السلام څخه په خپله کم ځای و. آیا نبی علیہ السلام چاته د عهدو لالچ ورکړی؟ نو عهده نبی علیہ السلام سره په خپله کم ځای وه. آیا نبی علیہ السلام سره د دنیا په اعتبار سره کم یو سبب موجود و چې د هغې لالچ یې چاله ورکړي؟ خو ترغیب و ترغیب و، او هغه د نبی علیہ السلام هغه ترغیب او جړا فریاد رنگ روړو روزانه ملګري سیوا کېدلو. نو آیا دا په ترغیب باندې شوي دی او که دا په زبردستۍ باندې شوي دي؟ اوس هم چې لا خلک راپاسي او په اسلام دا اعتراض وکړي چې اسلام بزور شمشیر پیلا ہے، اسلام وی د تورې په زور باندې خور شوی دی. وی توره نبی علیہ السلام کم ځای کې راغستې را په 13 سال کې، الټه نبی علیہ السلام پسې راغستې شوې ده. الټه نبی علیہ السلام په خپل کور کې ټول قبایل راغونډ شوي او د نبی علیہ السلام د کور نه ګیر چاپېر محاصره کړه چې نن شپې یې قتلو.
نبی علیہ السلام چا پسې تور راغستی را؟ صحابو په بعضې موقعو باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې تنګ رالو چې موږ له هم څه جواب خو کم از کم پکار دی که نه؟ نبی علیه السلام خو چاله د خولې د جواب اجازت هم نه دی ورکړی. لا توره راغستل خو غټه خبره ده. اسلام دا په مینه او محبت باندې خور شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ښکلي اخلاقو، هغه ښکلې رویه، هغه مخلصانه او خیرخوانه کوششونه د نبی علیه السلام چې اسلام خورېدو. آیا د عمر رضی الله عنه ونته کې شخصیت هغه چا په زور راوستی شي اسلام ته؟ خو د نبی علیه السلام دعاګانې داسې په سوونه مثالونه دي. نو لا اکراه فی الدین، زبردستی نشته دی، جبر نشته، زور نشته دی فی الدین په دین کې، یعنی دین کې داخلولو کې چا باندې زبردستی او زور نشته دی. او دا مسله اوسم ده. اوسم یو کافر باندې په یو غیر مسلم باندې زبردستی به مونږ نه کو چې اسلام ته راولو. نه د نبی علیه السلام په شروع زمانه کې وه او نه نبی علیه السلام مدني دور کې داسې کړي دي او نه یې وروستو کړي دي. ثمامه بن اسال رضی الله تعالی عنہ د خپل علاقې سردار دی، صحابو گرفتار کو، رای وست مدینی منورې ته او بیا جماعت کې دننه په یو پیلر پورې تړلو. 3 ورځې دی په پیلر پورې تړلی شوي وو. نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته روزنې ثمامه زړه دې څه خیال دی؟ ده وی نه منم. نبی علیه الصلاة والسلام خو نه هغه پسې توره راغستې را، نه صحابو چې لړکې سر ترې نه څنګه یې نه مني. نبی علیه السلام به ترې روزانه صرف ته ثمامه څه حال دی ستا؟ هغه ویړه مې هغه شان په خپل مذهب باندې دی. او 3 ورځې بعد نبی علیه السلام یې لکه دې پرانځئ، پرېږدئ بس کې. او چې دې پرانستو پرېښود بار لړو، په یو باغ کې غسل وکړو، په خپله راغی او کلمې ووایي. د باندې چا زبردستی کړې ده؟ خو صرف تړلی و که نه، نو قید کړی و. نو قید کول مطلب دا چې ګنې ایمان نه وړه کنې دا چل د سر کو مونږه. زبردستی خو به دا و چې تورې ورپسې راغستې په سر یې وله ایښودې، منې که نه منې. داسې خو نبی علیه السلام نه دي کړي، خو قیدي دی. او اصل کې هغه 3 ورځې چې هغه د نبی علیه السلام رویه، مزاج او د صحابو د جماعت دننه اعمال ولیدلو چې دا خو څه ناشنا خلک دی. هغه اخلاق د نبی علیه السلام ولیدو، د هغه زړه په خپله اسلام ته مایله شو او په خپله کلمه ووایي. داسې په سونو واقعات دي. په مدني دور کې نبی علیه الصلاة والسلام چا باندې په زوره اسلام نرې مسلط کړی. جهاد ځان له یو مقصد دی او چا باندې زبردستی کول ځان له خبره ده. د جهاد مقصد دا نه چې خلک په ایمان باندې مجبوره کول دي. دا هم د جهاد یو غلط تشریح او یو غلط تفصیل خلکو پیش کړی دی. د جهاد مقصد دا د الله تعالی حاکمیت په ځمکه باندې قایمول دي او دنیا د شر او د فساد نه پاکول او صفا کول دي. دا د جهاد مقصد دی. او خبره داره چې دا د دنیا یو قانون دی چې د یو حکومتي وخت نه یو انسان انکار وکړي دا باغي دی، غدار دی. نو آیا د دنیا چې کوم بادشاه دی الله تعالی، آیا د هغه نه چې یو انسان انکار کړي دا باغي بني که دا به څوکي بیا چې د الله تعالی حاکمیت په ځمکه باندې نه مني، د الله تعالی قدرتونه نه مني او د الله تعالی هر څه استعمال، دا باغي نه دی. نو
د باغی سزا بیا څه ده؟ نو دا جهاد مقصد دا نه چې خلک اسلام ته مجبوره کول دي. ځکه په جهاد کې درې آپشن وي. لومبی دا چې ستا خپله خوښه ایمان نه وړه، او که ایمان نه وړې بیا جزیه ورکوه، نو بیا تا ته اختیار دی. ته د ایمان نه وړم جزیه به ورکومه، ټیکس به ورکومه، نو ټیک ته بس اوسېږه په خپل مذهب باندې. اسلام خو تا مجبوره کینه چې نه نه ټیکس میکس نشته دی، شه بس ایمان نه وړه. اسلام خو دام وي که یو کافر د پاسه تا توره ایښودې را په میدان جنگ کې او په دکه ټیم کې د کلمه ووایي، توره به اوچتې به قتلی به یې نه. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دکه شانتي وشو چې یو راغي و بیزې سروونکی، او هغه راغی هغه السلام علیکم وی، او صحابه کرام رضی الله عنهم وی دا دې زموږ نه ځان بچ کي، دا خپلې ګډې او بیزې بچ کي. هغه کلمه ووی او دی بیا هم هغه قتل کو. او بیا چې واقع نبی علیه الصلاة والسلام ته راله، نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو د خالد ابن ولید رضی الله عنه نه او یا د اسامه بن زید رضی الله عنه نه چې هغه کله کلمه ووایي نو بیا څنګه تاسو قتل کو؟ هغه وجه خو ځان بچ کو زموږ نه. نبی علیه السلام وی فهلا شککت قلبه، آیا تا وله دا سینه سیرې کړله او اړه دې وله روباسو او تا وله اړه وکته چې په اړه کې دا خبر وه چې دی ایمان نه راوړي او دې ځان بچ کي زموږ نه؟ اسلام خو په داسې وخت کې مو که اسلام کې زبردستی وي بیا خو په کار ده چې اسلام دا ویلی وي چې کله په یو قوم تا حمله وکړه د هغې هېڅوک هم مه پرېږدئ، مه ماشومان پرېږدئ، مه زنانه او مه بوډاګان او مه معذوره. اسلام خو دا وي په میدان جنگ کې به زنانه باندې لاس نه اوچتئ، په ماشومانو باندې به لاس نه اوچتئ، په معذورو خلکو باندې به لاس نه اوچتئ، په بوډاګانو به لاس نه اوچتئ. کم انسان چې په خپل عبادت خانه کې ناست بندگی کې هغه ته به لاس نه اوچتئ. اسلام خو دونه اصول پیش کړي دي. هغه انسان چې هغه میدان جنگ ته راغلی او مقابله کی دې شر او فساد کې د تجاوز کړی باغی دی بیا دې قتل کا. لا اکراه نشته د زبردستی فی الدین د دین په قبلولو کې. او یادا چې دا انشاء ده، مطلب دا چې آینده کې به داسې نه کوئ. نو په معنا د لا تکرهو سره، لا اکراه په معنا د لا تکرهو، تاسو زبردستی مکوئ فی الدین په دین کې، یعنی دین کې خلق په زور او زبردستی مراولئ. ولی قد تبین الرشد، یقینا ظاهر شوه دی، یقینا واضح شوه دی هدایت. رشد هدایت توی. رشد اصل کې هغه محبوب سیز توی چې ستا په کابو قدرت کې راشي، چې تی حاصلول شي، ته رسیدې شي او تا ته محبوب می دې ته رشد وایي. نو هدایت ستا لاس لراغې ستا مخې ته او تا ته محبوب هم دی، دې ته رشد وایي. قد تبین الرشد، یقینا ظاهر شو واضح شو هدایت من الغی د گمراهینا. گمراهی او هدایت دواړه یو بل نه جدا جدا شو. اس قسم ابهام منځ کې پاتې نشو، اس قسم اشتباه نه را پاتې. غی گمراهی ته وي
او بیلار کېدو ته الغیو نو گمراهی او هدایت دواړه د یو بل نه جدا جدا شو. نو چې جدا شو نو بیا څنګه ته چا باندې زبردستی کې چې گمراهی پریږده او اسلام ته راشه. فمن یکفر بالطاغوت پس څوک چې انکار وکړي بالطاغوت. طاغوت اصل کې لفظي معنی گمراه کوونکی. طغا معنی حد نه تجاوز کولو او طغا معنی جوش وهلو سرکشي کولو بغاوت کولو. نو طاغوت او گمراه کوونکی. طاغوت نورم بلاشی معنی دی د لفظی معنی دا گمراه کوونکی. د طاغوت معنی ابن عمر رضی اللہ عنہ شیطان سره کی او دارنګه اکرمه رحمه الله د طاغوت معنی کاهن کی چې دا آینده خبرونه خلکو ته بیانی د ستورو په ذریعه سره او نور حساب کتاب په ذریعه سره. ابو العالیہ رحم الله د طاغوت معنی ساحر کی جادوگرو. او امام مالک رحمت الله علیه وی کل ما عبد من دون الله وی طاغوت هر هغه څوک دی چې د الله نه ما سوا دغه تعظیم او بندگی وشوه. کا شیطان دی، کا بت دی، او کا انسان دی، او کا جن دی، او کا فرشته ده چې هغه غیر الله درجه هغه له ورکړې شوه. د الله نه ما سوا د الله درجه هغه له چا ورکړه. د معبود درجه او د معبود حیثیت یې ورله ورکو به دا طاغوت دی. نو دې ټول نه به ته انکار به کوې. فمن یکفر بالطاغوت پس څوک چې انکار وکړي بالطاغوت د ګمراه کوونکي نه. انکار او په خوله باندې هم کې یعنې قولن به هم کې، انکار به په خپل عمل سره هم کې، او انکار به په عقیدې سره هم کې. عقیده به هم دا ساتي چې دا باطل دی، دا گمراه دی. اسې نه چې د منافقانو په شانتې عقیده د حق والی ساتي او په خوله انکار کې نه. نو زړه نه به هم انکار کې، عقیده به هم د الله ساتي او د دې به انکار کې. په خوله باندې به هم اقرار او اظهار به کې او فعل او عمل به هم ستا د انکاري. فمن یکفر بالطاغوت پس څوک چې انکار وکړي د ګمراه کوونکي نه او یؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی باندې. یؤمن بالله رستو کو او یکفر بالطاغوت مخکې کو. انکار به د شیطان نه مخکې کې، انکار به د بت پرستۍ نه مخکې کې، انکار به د شرک نه مخکې کې، بیا به د توحید اقرار کې. دا نه چې ته وایې الله منم دا منم. کافرانو سره خو جګړه په دې خبره باندې وه. مکی والو خدا الله تعالی منو، دا خو نه چې الله تعالی نه منو، ولیکن دا نورې خبرې منلې. قرآن لومبې به د هغې نه انکار کوئ. د الله نه ما سوا چې هر څوک معبود او په هر یو شکل کې دی، لومبې د هغې نه انکار کول، نه پس بیا د الله تعالی اقرار کولو. دغه ایمان معتبر دی. ویؤمن بالله یعنې په دې کې کمپرومایز نشته چې ګنې دواړه به یو ځای چلو به، دواړه به یو ځای به ساتو. دا نه چې الله به هم وي او دا نور به هم وي، داسې نه، صرف د الله تعالی د اقرارو. ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی باندې. فقد استمسک بالعروة الوثقی قرآن کریم یو تشبیه ورکړه. مثال داسې دی چې انسان د شیطان نه انکار وکړي، د طاغوت نه، او د الله تعالی باندې د ایمان اقرار وکړي. دې مثال داسې دی
چې لکه یو مضبوطه کړۍ ده او تا هغې ته لاس واچو، دا کړۍ دومره مضبوطه ده چې دا جدا کیږي نه، او تا کلک لاس اچولی دی، نو ته به نجات مومې به. که په سمندر کې ګیر شوي، که په دلدل کې ګیر شوي، که په هر ځای کې وي، خو چې تا کړۍ مضبوطه نیسلې ده او تا لاس هم کلک اچولی دی، او خو ستا لاس چې ګورې خطا نه شي، نو کړۍ خو ماتېدو والا نه ده، نو کړۍ به تا ځان پسې راکاږي او خلاص به دې کي. او که نه تا لاس مضبوط نه دی اچولی، تا لاس سس اچولی دی، نو دا کړۍ ګناه نشي، ستا ګناه دی. ته لا کړۍ مضبوطه ونیسه نو خلاصېږي به، نجات به مومې. او دا کړۍ څه د اوړو یا د مسالې نه ده چې ګنې ماته به شي، دا کړۍ مضبوطه ده. نو اسلام یو مضبوطه کړۍ ده، چا چې اسلام کلک ونیسو نو اسلام ګورې تا نه پرېښود چې ته اسلام پرې نه ځې. مونږ اسلام ته اصل کې کلک لاس اچولی نه دی، نو مونږ د طرف نه خبره پاتې ده، د الله د طرف نه خبر نه ده پاتې. اسلام خو اکه آن او اکه شان سره دی چې کوم د نبی علیه السلام په زمانه کې و. د الله تعالی قدرتونه اوس هم هغه شانتي دي، اسلام اوس هم هغه شانتي زنده او تابین ده. اسلام یو فرسوده او دارش یو اکسپایر شوی مذهب نه دی چې ګنې کار نه کي اوسو. اسلام اکه شانتي دی چې کوم د نبی علیه السلام په زمانه کې و. مسله دا ده چې صحابو کلک لاس اچولی و او مونږ لاس کلک نه دی اچولی. د دې وجې نه هغه برکات مونږ ته نه ښکاري چې کوم د نبی علیه السلام په زمانه کې و. فقد استمسک، استمساک یو څیز کلک نیسلو او مضبوط نیسلو. فقد استمسک یقینا دو مضبوط ونیسلو، د منګولې ولګولې، بالعروة الوثقی، عروه کړۍ ته وي، او وثقا دا مؤنث د اوثق دی، اوثق مضبوط ته وي. بالعروة الوثقی په کړۍ مضبوطی سره چې مراد ترې اسلام دی او کلمه لا اله الا الله ده. لا انفصام لها، مزید وضاحت کې وی دا کړۍ عامه کړۍ نه چې ماته بشي، یا ګنې دې زنګ کړی دی، یا ګنې دا کمزورې شوې ده. لا انفصام لها، نشته د ماتېدل د دې دپاره. عربی کې یو دی قسم قاف سره، قاف سین او میم، او یو دی فسم، فا صاد او میم. دا انفصام د فسم نه دی. قسمون او فسمون کې دا فرق دی چې یو څیز ته دوه ټوکړې کې د یو بل نه جدا جدا کې، دې ته وایي قسمونو، تقسیم کولو. او یو دی فسمونو چې یو څیز ته لږ ونته کې وشلو خو د یو بل نه دې جدا نه کو، نو دې ته ویل کېږي فسمونو. قرآن کریم دا ونه چې لن انقسام لها، لن انفصام وي، یعنی معمولی هغه معمولی شلیدل او معمولی هغه د خپل ځان نه جدا کېدل معمولیم نشته دی. مکمل جدا کېدل خو ډېره لویه خبره ده. دا اسلام او دا کړۍ داسې مضبوطه ده. لن انفصام چې نشته دی ماتېدلو، دا ماتېدل دا محاورتن معنا ده، ولنه اصل معنا دا چې هغه معمولی شلیدل چې دی جدا کېدل دام نشته دی. لن انفصام لها، نشته دی ماتېدلو لها د دې کړۍ دپاره چې ماتېږي نه. والله سمیع علیم،
الله تعالی اوریدونکی دی، علیمون پویا دی. امام مجاهد رحمت الله علیه د العروة الوثقی معنا ایمان کی وی، ایمان تینا مراد دی. او دارنګه انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د العروة الوثقی معنا قرآن کولوی، قرآن مضبوطه کړی ده، کلکه ونیسئ. ابن عباس رضی الله عنہ د العروة الوثقی معنا کلمه اخلاص کولا، کلمه لا اله الا الله ده. والله سمیع علیم، الله تعالی اوریدونکی دی خبر استاسو لرا، علیم پوه دی په نیتونو استاسو باندې. نشته دی زبردستی په دین کې، یقین واضح شوی دی هدایت د گمراهۍ نه. پس چا چې انکار وکړو د گمراه کوونکي نه او ایمان یې راوړو په الله تعالی باندې، بس یقین د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطې سره چې نشته دی ماتېدل د دې لپاره. او الله تعالی اوریدونکی دی او پوهه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، الله تعالی کار ساز دا کسانو دی چې ایمان یې راوړی دی. یخرجهم اوباسي دی لرا، من الظلمات د تیرونا، الی النور رڼا طرف ته. والذین کفروا او ها کسانو چې کفر یې کړی دی، اولیاؤهم دوستان د دی، الطاغوتو شیطانان دی، یخرجونهم اوباسی دی لرا، من النور درانانا، الی الظلمات تیارو طرف تا. اولئک اصحاب النار دغا صفتونو والا خاوندان دور دی، هم فیها خالدون دی با پا دی اور کی ہمیشہ پاتی کی دن کی وی. پا دی مخ کی آیت مبارکہ کی اسلام تشبیه ورکړه چې کم انسان په اسلام باندې مضبوط و، دی دا سره چې گویا کې یو مضبوطه کړۍ ونیسله، چې داسې کړۍ ده چې هغه ماتیږي نه او جدا کیږي نه. اوس دی آیت مبارکه کې فرمایي چې کم انسان په اسلام باندې منګولې کلکې لګولې دي او په اسلام کې داخل شوی دی او عمل کی، نو دیو په دې سره د الله تعالی ولی او مددگار وګرځي، یعنی الله تعالی ته به نږدې شي، د الله تعالی قرب ورته حاصل شي، الله تعالی به د ولی شي او دی به د الله تعالی ولی شي. او کچری یو انسان په اسلام باندې منګولې کلکې ونه لګولې او د اسلام دا کړۍ د لاس نه خلاص شوه، نو بیا به د مددگار شیطان وي او شیطان بیا د ایمان او د نیکو اعمالو نه وباسي تیارو طرف ته.
او کفر طرف ته. نو تر دې چې دا شیطان به اور ته ورسي. شیطان په خپل د اور نه پیدا دی او اور ته به ځي. چې کم انسان شیطان پسې روان شو، شیطان د هغه دوست او مددگار شو. چې شیطان کم ځای ته روان دی هغه ځای ته به دیم ځي. نو آیت مبارکه کې ترغیب دی چې په اسلام باندې کلک شي او مضبوط شي، چې د الله تعالی مدد ته سره شامل حال شي. او کچره د الله تعالی ته نږدې نشوي نو شیطان ته به نږدې شي. د شیطان نه ځان وساتئ، د شیطان د جالونو نه، د شیطان د چې کوم حد کنډیر د هغې نه ځان وساتئ او الله تعالی قرب حاصل کړئ. الله ولی الذین آمنوا، الله تعالی ولی په څلورو معنو باندې راځي. د ولی یو معنی محبت کوونکی، حب او د مینې نه دی. الله ولی الذین آمنوا، الله تعالی محبت کوونکی دی او مینه کوونکی دی هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی. ځکه دا خلق د الله تعالی اتباع کی، د الله تعالی منی، نو الله تعالی دې سره بیا مینه کی. نو ولی په معنا د محبت کوونکی راځي او ولی په معنا د قرب سره، نږدې کس سره. الله ولی الذین آمنوا، الله تعالی نږدې دی، ولی د هغه کسانو دی، نږدې دی هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی. انسان به لومبې الله ته نږدې کېږي، نه الله تعالی به ده ته نږدې شي. او الله تعالی ته نږدې کېدل به کېږي د الله تعالی په حکمونو باندې چلېدلو. چې الله تعالی سوي هغه به کوي، الله تعالی ته به نږدې شي. تابعداري به د الله تعالی کې، الله ته به نږدې شي. انبیاء کرام علیهم السلام ولې الله تعالی ته نږدې وي؟ هغوی مکمل د الله تعالی په حکمونو باندې چلیږي. هغوی خپله مرضي، خپله منشا ختمه کړې وي، نو الله ته نږدې وي. او کم انسان چې څنګه د انبیاء کرام علیهم السلام په نقش قدم باندې ځي، نو هغوی هم الله ته نږدې کېږي. هر انسان الله تعالی ته نږدې کېدی شي. یعنې دا نه چې بس صرف انبیاء کرام علیهم السلام الله ته نږدې شو او نور چا دپاره گنجایش نشته دی. هر انسانو غلام په غلامۍ کې د الله تعالی ولی جوړېدی شي. یو زنانه به وي د الله تعالی ولیه جوړېدی شي. یو ماشوم په ماشوموالي کې، یو غریب په غریبۍ کې، یو مالدار په مالدارۍ کې، بادشاه په بادشاهۍ کې. یعنې دا نه چې ګنې خاص انسان به ولی جوړېږي. د ولایت دا دروازه کلو ده، هر انسان په دې لاره باندې روان شو د الله تعالی ولی جوړېدی شي. او یو نه دوه نه په سوونو مثالونه موجود دي چې یو انسان په غریبۍ کې د الله ولی ګرځېدلی دی. عیسی علیه السلام عمره غریب انسان لا څوک کېدی شي؟ هغه د الله تعالی ولی دی. خو زه نبي دی. دغه نه ښکته چې راشي بیا بلال حبشي رضی الله تعالی عنه سره په دنیا کې څه دي؟ د دنیا کم داسې یو ظاهري سبب هغه سره دی، هغه د الله تعالی ولی ګرځېدلی دی. داسې نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ټول د الله تعالی اولیاء دي. په زنانو کې بلا نومونه شته، په ماشومانو کې بلا نومونه شته، په غلامانو کې بلا نومونه شته دی.
چې دا ټول د الله تعالی اولیاء دي. نو ولی الله ته نږدې کېږي به لومبی ته به ځان الله تعالی ته نږدې کېږي او قدم به اوچتې، بیا د الله تعالی مدد به تا سره راځي. او ولی په معنا د معین سره مدد کوونکې، نصرت کوونکې، نو دا معنا هم صحیح ده. الله ولی الذین آمنو، الله تعالی مدد کوونکی دی، مددگار د کسانو دی آمنو چې ایمان یې وروړی دی. ځکه دا د الله تعالی وعده ده چې وعدا علینا، الله تعالی موږ دا خبره لازم ده، او حقا علینا نصر المؤمنین، وی دا خبره موږ لازم کړې ده چې موږ به د مؤمنانو مدد وکړو. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا، الله تعالی موږ د خپلو پیغمبرانو مدد هم کو او د هغه کسانو مدد هم کو چې چا ایمان نه وړی دی. د مؤمنانو مدد الله تعالی کیبا، وهو یتولی الصالحین، الله تعالی د نیکانو خلکو الله تعالی متولی وي، کارساز وي. نو الله تعالی بیا مدد کی د خپلو اولیاءو، د خپلو نږدې خلکو. او ولی په معنا د کفالت سره راځي، د چا کفیل کېدل او ذمہوار کېدلو، چې دغه ټولې خبرې ته په خپل سر باندې والې، ته پلانکې د پلانکې کفیل دی، یعنی دغه چې څومره حقوق دی هغه به پوره کی به. نو دا معنا هم صحیح ده، الله تعالی ولی دغه کسانو دی، یعنی الله تعالی کفیل او کفالت کوونکی دی د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې وروړی دی. نو ایمان ګورې شرط دی د الله تعالی د مدد او د الله تعالی د قرب او د الله تعالی د کفالت کې راتلو دپاره، چې انسان مؤمنی او خالص مخلص مؤمن شي، بیا د الله تعالی مدد راځي. ولی دا معنا نه ده چې انسان ګنې انسان په هوا باندې الوزي یا په اوبو کې روان دی یا هغه ته ګنې کشف کي، دا به ګنې ولی وي. دا خو ځان له خبرې دي. ولی هغه انسان ته وي چې د الله تعالی او د پیغمبر علیه السلام په صحیح معنو کې متبع وي، به دا لوی ولی دی. چې کم انسان څومره په دین باندې کلک او مضبوط دی، دومره دی لوی ولی دی. او چې کم انسان د دین نه څومره زیات لرې دی، نو اگر چې دی په هوا باندې الوزي، اگر چې دی په اوبو باندې روان دی، دا لوی شیطان دی. دا ولی چرم نشي کېدی چې دی د الله تعالی خلاف روان دی او د پیغمبر خلاف روان دی. نو دا خبرې دغه نه صادق، دا د شیطان نم کېدی شي. د ټولو لوی دجالو او دا کارونه به کیبا، راضی به دنیا کې هم دا خبرې به ښکاره کیبا، او د وچ میدان نه تاله اوبه هم روباسي، د وچ میدان نه به تاله ګیا هم روباسي، تاله اوبر نه باران هم وریبا، او تاله به سره سپین هم روباسي به، د ګټې نه به سره هم جوړي. داسې الله تعالی ولی دی سو لوی دجال. نو دا د الله تعالی په اتباع باندې، د الله تعالی په حکمونو منلو باندې، د پیغمبر علیه السلام په اتباع باندې انسان ولی جوړیږي. ابن ماجه کې روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایل الا انبئکم بخیارکم، وی تاسو تاسو بهترین خلق وهم چې بهترین خلق څوک دی په تاسو کې. الا انبئکم، تاسو خبر در نکم بخیارکم،
چې ستاسو بهترین خلق کم دی؟ صحابو جوائے نبی علیہ السلام فرمائل خیارکم اذا رؤو ذکر اللہ، پتاسو کې بهترین خلق هغه دی چې هغوی ته ته وګورې تا ته الله تعالی را یاد شي. یعنې د هغوی د عمل نه، د هغوی د خبرو نه، د هغوی د کردار او د گفتار نه، د هغوی د چهرې نه تا ته الله تعالی یادیږي، نو پوه شه دا د الله تعالی ولی او د الله تعالی بهترین بنده دی. یعنې هغه گویا کې ځان د الله تعالی په دین داسې رنګ کړی دی چې دا خبر هم د الله تعالی ته رسېدلو واله دي. د هغه قدم اخیستلو، د هغه یو کار کولو چې څه ممکن نو ګویا کې هغه تا الله تعالی ته برابري. داسې خپل ځان رنګ کړی دی چې هغه یو علامت او نشانی په ځمکه باندې د الله تعالی وګرځېدو، چې لکه څنګه جومات د الله تعالی نشانی ده، انسان ته پې لار یاد شي، څنګه چې کعبۃ الله یو نشانی ده، دارنګې څنګه چې قرآن کریم یو نشانی ده، دغرنګې دیم یو نشانی دی په ځمکه باندې چې ورته ګورې تا ته به الله تعالی یادیږي. بس پوه شه دا د الله تعالی ولی دی او دا بهترین بنده دی. صوفیه کرام د ولی درې علامتونه بیاني. وی د ولی به درې نښې او درې علامتونه وي. لومړنی علامت دا دی شغله بالله، دویم علامت دا دی فراره الی الله، او دریم علامت دا دی همه بالله. مطلب دا دی لومړنی شغله بالله چې هر ټیم به د الله په یاد کې مشغوله وي، که خبره کې د الله تعالی دپاره، که قدم اوچتي د الله دپاره، هر ټیم د الله تعالی د رضا او د الله تعالی د لویۍ په خبرو کې لګیا رهي. شغله بالله. او دویم دا فراره الی الله، همیشه به ځان د دنیا د غفلتون نه الله تعالی ته ځان بوځي، چې کم د غفلت خبرې نه به ځان ساتي به، او چې کم د الله تعالی د یاد خبرې دي پای کې به مشغوله وي، پای کې به ځان مصروفه ساتي. او همه بالله، دغه قصد او دغه اراده او دغه مقصد او صرف الله دی. پر خبره کې یاره الله ګورې خفه نشي، د الله تعالی خلاف ورزي ونشي، نو دغه مقصود د دنیا هم دکه دی چې الله الله. نو درې واړه خبرې الله تعالی سره دي. نو چې کله انسان دومره د الله تعالی تابعدار شي، نو بیا خو الله تعالی ډېر غیرتي ذات دی. بخاري کې روایت دی من عاد لی ولیا، وی چې چا د ما یو ولی سره بیا دشمنی وکړه او هغه سره نفرت کی او بیا بغض کی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی وی فقد بارزنی بالمحاربه، دا د ما دی ولی سره دشمنی کولو، نفرت کولو، بغض ساتلو، دا دی د ما دی ولی سره نه ساتي، وی دا دی ماته وی چې میدان ته روزه. بارزه یبارز مبارزتن، یو سړی میدان ته راوستل چې راشه میدان کې ما سره مقابله وکړه، وی دا سړی چیرې دی الله تعالی ماته وی چې میدان ته روزه جنګ وکړو، چې زما ولی سر دی دشمنی ساتي او دا چل کی، نو بیا چې الله تعالی سره څوک مقابله وکړي نو دا به څه حالي بیا. نو دا ولایتو ډېر لوی نسبت دی، او دا خبره یاد ساتئ چې هر مؤمن د الله تعالی ولی دی. هر مؤمن چې دی، هر مؤمن د ګناهګار نه ګناهګار مؤمن هم د الله تعالی ولی دی. دا نفس ایمان چې دی، دی د دې ایمان په درجه کې د الله تعالی ته نږدې دی.
دی د کافر نه الله ته نږدې دی، د مشرک نه الله ته نږدې دی، د منافق نه الله تعالی ته نږدې دی. خو په دې به اکتفا نه کو، د دې ایمان کې به لږ غوندې سیواوالی راولو چې الله تعالی ته نزدېکت نور هم سیوا شي. ورنه هر مؤمن د الله تعالی ولی دی. ولایت په دوه قسمه دی، یو ولایت عامه دی، بل ولایت خاصه دی. ولایت عامه یعنی عام ولایتو دا هر مؤمن ته حاصل دی، او ولایت خاصه بیا خاص خلکو ته حاصل دی. بیا چې انسان څونه الله ته نږدې کیږي او څونه په دین باندې کلک او مضبوط وي، دومره دی الله ته نږدې کیږي، نو ولایت خاصه ورته حاصلیږي. د ولایت خاصه انتها نشته دی. د ولایت خاصه یعنی الله تعالی ته کمال نزدېکت د انتها نشته. انسان به کوشش کی نزدې کیږي به او نزدې کیږي به. نبی د پاره انتها نشته، نبی به نیک اعمال کې الله ته به ځان نور نزدې کی به، حالانکه نبی څونه الله ته نږدې دی. نو د هیچ چا د پاره انتها نشته چې بس دا هرنی سکیل دی 22 ګریډ دی، نه دی کې 22 نه دی کې بس روان یم مخکې. انتها نشته تر مرګه پورې چې انسان څونه الله ته نږدې کیږي دومره ولایت ورته حاصلیږي. حدیث کې راځي انسان په نیکو اعمالو سره په نوافلو سره الله ته دونه نږدې شي چې بیا نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی وي چې زه د لاس وګرځم او زه د خپې وګرځم او زه د غوږونو وګرځم، زه د سترګې وګرځم. الله تعالی وي بغیر د تشبیه نه چې زه د سترګې، زه د غوږونه او زه د لاسونو وګرځم. نو مطلب څه دی چې دی په دې غوږونو باندې اورېدل کې هغوی کې دا غوږونه دا ډودي نه، ځکه چې د په دې غوږونو باندې زما خلاف خبره د سره اورېدلې نه اوري، او نه په دې خپلو سترګو باندې خپل کار د سره کیننو چې څه پې ګوري او څه پې ویني هغه د ما خبرې وي، او دی په دې خپل لاسونو باندې خپل کار د سره کینه چې څه پې کې هغه د الله تعالی کارونه وي، او په دې خپلو خپو باندې چې سکی هغه ټول د الله تعالی وي. داسې خوش قسمته خلک هم دنیا کې شته دی، او داسې هم شته چې خبره کو نو غلطه او چې اورو نو غلطې خبرې. دا هغه امانتونه مونږ سره د خپل لاس زمونږ دا بدن لپاره امانت و، مونږ دې لږ سوچ وکړو دا مونږ څه کې استعمالو، دا الله راکړې شوي اندامونه په څه کې استعمالیږي، هغه د شیطان د کار دپاره شروع دي. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. و ابلیس په هغه وخت کې یو قسم خوړلو، نه لا انسانان لانو صرف آدم علیه السلام و، هېڅوک هم نو د آدم علیه السلام اولاد نو. ابلیس هغه وخت کې یو کاواکه ویشتې وه، وی زه به ابن آدم نه پرېږدم، وی هر یو ابن آدم به ستا شکر گزار نی، ناشکري به کی او ګناهونه به کی. ابلیس خو یو خبره کړې وه، خو چې دنیا ته راغی نو خبره بالکل 20 په 20 باندې وخته. هر یو ابن آدم د الله تعالی خلاف روان دی او شیطان پسې روان دی. نو شیطان خپل خبر ریشا کړه په دنیا کې چې ما وی اسمانونو کې څه ومې کړو که مې ونه کړو، شیطان دا خبره کی. نو مونږه تاسو د شیطان په طرف باندې روان یو، د رحمان طرف پرېښودل شوی دی. آیت کې دا ترغیب دی، الله تعالی ولایت حاصل کې الله ته نږدې شي په خپل ایمان سره. یخرجهم دا تفسیر دی د ولایت او د ولی.
الله تعالی چې ولی شو نو څه چل کی؟ اخرجهم اوباسی دی لرا من الظلمات رتیارونا الی النور رڼا طرف ته. نو مؤمن خو د مخکې نه په ایمان کې دی، نو څنګه الله تعالی تیارونه اوباسي؟ نو مطلب دا دی چې الله تعالی د تیارونه ساتي. کم سړی چې ایمان مخکې نه راوړی دی نو الله تعالی برقرار ساتي د کفر نه، د تیارو نه او د شیطان د خبرو نه. یخرجهم اوباسی دی لرا، نو روح المانوی یخرجهم ای یمنعهم، الله تعالی بچ کوي دی لرا او منع کوي دی لرا او ساتي من الظلمات د کفر د تیارونه الی النور د ایمان رڼا طرف ته مضبوط ساتي. او یادا چې د چا باره کې د الله تعالی په علم کې چې دی به ایمان نوړي، اگر چې فی الحال لا ایمان راوړی نه ری، لیکن د الله تعالی په علم کې چې دی به ایمان نوړي، نو آخر الله تعالی ورته ایمان دولت نصیب کی او د کفر د تیارو نه وباسي، ایمان طرف ته راولي. من الظلمات رتیارونا، ظلمات جمع د ظلمتون ده، د ظلمات جمع روړه او نور یې مفرد واحد روړو. ایمانم دک یو دی، اسلامم دک یو دی، لیکن د کفر لارې ډېرې زیاتې دي او کفر بلا گمراه بلا شي دي، د شیطان بلا جالونه دي. من الظلمات رتیارونا، که د شیطان دومره جالونه دي، هر چاره پر خپل خپل جال دی، د چاره پر یو قسم چاره پر بل قسم. د تیارونه وباسي الله تعالی النور ایمان طرف ته، رڼا طرف ته. والذین کفروا، او ها کسان چې کفر یې کړی دی، اولیاؤهم دوستان د دی، الطاغوت شیطانان دی. طاغوت بیگام تیر شو، دا طاغوت مفردم رازی، جمعم رازی، مذکرم رازی، مؤنثم رازی. دلته کې په معنا د جمع سره دی، شیطانان د دی. طاغوت کې لوی طاغوت او سرکشي کون کې گمراه کون کې دا شیطان دی. او بیا د شیطان د لاندې بلا دی، بوتانم دی او دارنګې نورم انسانانو کې چې کوم گمراه کون کې دی، په شیطانانو کې په جناتو کې چې کوم گمراه کون کې دی، هغه ټول د طاغوت کې داخل دی. نو دوستان د دی شیطانان دی، او شیطانان بیا څه کار کی؟ یخرجونهم اوباسی دی لرا من النور د رڼا نه الی الظلمات تیارو طرف ته. مطلب دا دی ایمان خودی سره شته نه، د سره رڼا خودی سره د سره شته نه، چې یو سړی په کفر باندې اثر ایمان کم دی، رڼا کم ده. بیا څنګه شیطان د ایمان نه او د رڼا نه څنګه تیارو ته وباسي؟ یو مطلب دا د روح المانی بیانی چې هر انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی، نو دکې الله تعالی د اسلام هغه فطرت باندې پیدا کړی دی، یعنی دکې د ایمان رڼا فطرتي شته دی. خو مسله دا ده چې دنیا کې احکار کول دي، په دې خوله باندې دا اقرار کول دي. نو د فطرتي ایمانو او فطرتي رڼا په هر انسان کې شته دی، خو چې دنیا ته انسان راشي نو رڼا ختمه کړي ځان په خپل ارادې سره. نو دغه وایي چې دا شیطانان رولګي هغه انسان کې چې الله تعالی کوم فطري ایمان او رڼا یې ښودې را، نو دا شیطان د هغې رڼا نه وباسي، کفر طرف ته بوځي.
نو هغه رڼا ولم ختمه کی چې کوم پکې موجود ده او ولم مړه کی. او یا دویم مطلب یې دا دی روح المعانی دا هم وي چې لکه یو کافر دی یو مشرک دی دغه مخې ته ایمان واضح شو قد تبین الرشد من الغی ایمان په دلایل سره واضح شو مضبوط شو او ښکاره شو او د مخې ته موجود دی او د قبولولو څه رکاوټ هم نشته که تی غواړې نه قبلولی شي هېڅ قسمه رکاوټ تا ته نشته نو دا ایمان خو ګویا کې ستا په لاس کې دی ستا لاس له راغلی دی خو صرف په دې خوله باندې اقرار کول دي نو شیطان رولګي هغه لاس له راغلی دولت او سرمایه ایمان چې دی د هغې نه یې وباسي نو بیا د کفر تیارو کې ورځي نو هغه لاس له راغلی شوې سرمایه او هغه دولت چې دی شیطان یې د هغې نه بیا وباسي او د کفر په قسمه قسم کندو کې ورځي عین تعبیر کو یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسي دی لره من النور د رڼا نه الى الظلمات تیارو طرف ته آخر څه وجه وه چې نبی علیه السلام په مکی دور کې مکه مکرمه کې 14 کاله دی آخر ابو لهب دپاره او د ابو جهل دپاره څه وجه وه چې د ایمان نه نړو لکه آخر کم عذر دی سره دی چې دغه لوی لوی خلکو ایمان رونړو او هغه صهیب رضی الله عنه بلال عنه د ایمان نوړي دی ولې نه راوړي نو ایمان خو خواله راغلی دی سرمایه خو لاس له راغلی ده لیکن د شیطان په خبرو کې رالو هغه سرمایه د لاس نه لړله او کفر ترې پرېوتلو یخرجونهم وباسي دی لره من النور د رڼا نه الى الظلمات تیارو طرف ته اولئک اصحاب النار دا کسان چې دي اولئک اصل کې اسم اشاره د پر راځي او د ذات طرف ته اشاره کیږي د چا ذات طرف ته خو دې کې اوسه دا صفتونه مراد وي یعنی دغه کسان صرف دا کسان نه دي مرادو دا دی چې ځان په دې کفر کې او په دې تیارو کې ځان ابته کړی دی ګنده کړی دی یعنی د هغې دا قباحت ورسره مراد دی اولئک دغه کسان چې د شیطان په دې تیارو کې مبتلا شو دغه کسان چې دی اصحاب النار خاوندان د اور دي اصحاب جمع د صاحب ده او صاحب ملګري ته وي رفیق ته وي چې تا سره خوا کې هر ټیم ناست دي دلته کې مراد نه ملازمو النار دی به اور سره لازم او ملزوم وي نی اور به د دی نه جدا کیږي او دی به د اور نه جدا کیږي گویا کې دواړه ملګري یو ځای دي هم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه وي عبارت اصل کې دا سره هم خالدون فیها دی به همیشه پاتې کېدونکي په دې اور کې نو دا فیها مقدم کو مطلب څه دی دی هو کچری نو سره په دې اور کې وي د اور نه علاوه بل ځای ردی شته نه هلته کې بل داسې رستورنټ او بل داسې ځای نشته کدی نو صرف او صرف دغه اور دی او دیو پکې اوسیږي هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشه وي بل ځای کې به نه وي الله تعالی مددگار دا کسانو دی چې ایمان یې وروړی دی وباسي دی لره د تیارو نه رڼا طرف ته او کسان چې کفر یې کړی دی دوستان د دې شیطانان دي وباسي دی لره د رڼا نه تیارو طرف ته دا کسان چې دي خاوندان د اور دي او په دې کې همیشه وي